علامه قاری طیب صاحب په خپل کتاب خطبات حکیم الاسلام کې لیکلي چې صحابه کرام د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دمره محبت و چې کله یو صحابي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات خبر ملاو شال هغه صحابي په امزکه کې لګیاو کیتی باړي کوله چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه خبر شال ډایرک کې هغه سامان پریج دوال کیتی باړي پریج دولا الله پاک ته لوس چکر چې یا الله دعا وغوښتله چې کوم سترګې دي چې مو تر کړې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دیدار مې پکوال هغه سترګې نه اوخلا ړون مې کا نظیر مې ختم کا کوم غږونه د چر کړي د نبی علیه الصلاۃ والسلام आवाज مې پرویدال اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه لوړال د غږونه هغه قوت چې مو پرویدل کول هغه قوت تر نه اوخلا کون مې کا داو د صحابه کرام د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت چې خپل ځون یې ټول د نبی علیه الصلاۃ والسلام په اتباع کې فنا کړه و